ضرور دم دي سري عمر احمد نوم مې دی شپږ تعلق ساتم د وحید الله شهید زویم او اوس د خپل پلار په ځای باندې ځکان شکل پرته شوی ما په 400 کې ډیوټي کوم څنګه چې زموږ پلار قرباني ورکړو ان شاء الله دا قرباني نه به موږ هم درېغ نه کوو او څنګه چې زما پلار بهادرۍ باندې شهید شوی نو ان شاء الله دغه جوش ممکن شته دغه جذبې سره موږ هم په دې پولیس کې ډیوټي کوو او د دې خپل قوم د دې خپل خاورې حفاظت وکړو والد صاحب هم کله شهید شو والد صاحب زما په 9 نومبر په 2009 کې شهید شوی او انتهایی د افسوس خبره ده چې زما والد صاحب په ډېر بهادرۍ سره شهید شوی چې د دهشتګردو اطلاع ملو شوله په ناکهبندۍ کې هغه دهشتګردو ته ناکه باندې ودرېدو په هغه ناکه را روانه وه چې په هغې باندې هغې چلانګ ولګولو هغه خودکش چې کوم رکشه را روانه وه هغې کې بارودو پیللي شوي د هغه پیللو بارودو هغه خودکش رکشه تختولو کوشش وکړو زما والد صاحب هغې پسې منډه کړله او هغې پسې چلانګ ولګولو په هغه چلانګ کې صرف یو همغه شهید بل څوک هم نو په هغه کې نه تاڼهدار شهید شو نه بل سپی شهید بس یو زما والد صاحب شهید او یو ورسره تماشایي ولاړو نن د هغه په ځای چې نن سوی هغه دهشتګردو ته چې څوک داستان یې سایه واخیست هغه دهشتګردو زما دا پیغام دی چې زه کوم ټایم کې کوم ماشوم پاتې شوم زما تقریبا ایج چې کوم نو هغه 6 کاله ما نه زما مور ځوانه وه د هغې نن په آسونو کې سپین لګېدلي دي دا 18 کاله هغې کونتون وکړو نو دغه دهشتګردو زما دا پیغام دی چې بس دی نه درېغ وکړې هم د دې څیزونو نه وړئ نور زما د پولیس ځوانان او زما د پولیس ټولونه مه شهیدان کوي چې د ماشومانو د سر نه سایه نه اخیستلی کېږي دغه رنګ ځوانان یې نورې نه کونډه کېږي د مور د سترګو یخوالي نه ځي او د پلار ملاتړ نه مړ کېږي خو دغه شهادت ته اوس تیار یې دغه شهادت ته زه تیار یم د شپې تیار یم د ورځې تیار یم همیشه به زه ولاړ یم د خپل ملک لګیا دي وي دغه بزدله دي په تاسو دغه بزدله دې لګیا وي حملې دې کوي موږ به له دې نه وروسته کېږو